इजलास इज्तिमा सदर कैसर जमाल साहब, द कौमी वतन पार्टी सूबाई चेयरमैन जनाब सिकंदर आयात खान शेरपाव, द कौमी वतन पार्टी सूबाई कायदीन, जिली कायदीन और द कौमी वतन पार्टी विलेज कौंसल चेयरमैनान और दिलता रागले यवीश्तम तारीख शहीदान और लवाकिन और वर्सरा द पार्टी ग्रान मशरान रूना कशरानो टोलो के मख के खुद सासो टोलो मशकूरम चे तासुनन पदे इज्तिमा के शरकतों को पदे ख़त्म के शरकतों को द यवीश्तम तारीख दमुंग पारा हमेशा यो दर्दनाक रोज़ था। पदे रोज मानदे पदे शेरपाव के लिए दाख्तर पोरस योदा से होलनाक धमाका उशवा चागे शराब दमुंगा बचो दमुंगा मशरानो पचे दामरा शहादत शो कि वो 50 शहीदान पकेशु और तकरीबन 10 नजियात जख्मियानो मुंगा दागी द शहादत तब और दागी कुर्बाने ता सलाम पेश कौ और पदे रोज मानदे मुंगा काल पकाल अगुई तखराज अकीदत पेश कौ दा यो अजीमा कुर्बानी दा नन मौली से पकपल दवा के हुए जे द शहीद योलवी दर्जा दा और अल्लाह ताला बापावी माने खुसूसी रहमत कई दा सच पाग वक्त की वो आओस से सकीगी ननम चे अखबार की उगोरो या पटी माने उगोरो चे नन फलानी दे के स्पाई शहीद शवेरे फौजी शहीद शवेरे या नूर खलक शहीदान शवेरे मुमतद अखपल गम दोबारा लायात शो दारा तादशी दारू मने हमला नवा देना मक्खी स्टेशन कोरोनो क्यों योजिया धमाका हुआ और दगा शांति पशपकदर के मर्दों के दहशतगर्द हमले से हुए सिंगा के सिकंदर खान हुए जमुंगा द पार्टी जमुंगा द क़यादत द पारदा सदवे नवे खबर नज़ा हयात मोहम्मद खान शेरपाव शहीद ददे मुल्क रुम्बने सियासी शहीदों वतन पार्टी मोहम्मद खान शेरपाव ददे कौम द फलाह बहबूद द पारा जकम भले झले पाग वक्त के आगे चढ़े हुए नशैद के दागा दुश्मनान होता दा पागुई मानते दा गवारा न गिरते दा चे दा नौजवान दे दाठूर खलक की आगे तरफ था
توجه داوی د حیات محمد خان شیرپو شهید طرف ته توجه ورشوي وا نو دې چې سو پورې د میدان نمونګه لره نکو نو زمونږه مقاصد نه حل کیږي او تاسو ولیدل هغه خو شهید شو خو د هغه نه پس دا کوم خیالات چې دا مخالفین وو هغه تصور هغه خیالات هغه د هغوی خوشفهمي پوره نه شوه او په دې ملک کې او په دې وطن کې د حیات محمد خان شیرپو شهید نه پس داسې خلق رووتل او داسې دنیا د هغه په هغې کې شریکه شو د هغې نه پس اوسه پورې د هغه په نوم باندې خلک هم هغه شانتې تګ و دو کوي او هغه شانتې قرباني ورکوي او هغه شانته د قوم او د ملک خدمت کوي او انشاءالله تعالی دا قومي وطن پارټي به هم هغه شانتې د هغه په نقش قدم باندې چلیږو او مخ پر وړاندې کوو ملک کې تکلیفات راځي مشکلات راځي مصیبتونه راځي دا شهادتونه قومي وطن پارټي ورکړي دي د قومي وطن پارټي غریبانو ورکړي دي د دې بنیادی مقصد داو چې مونږه خپل موقف باندې ممدغه شانته ولاړیو او د دې قوم او د دې ملک او د دې خوره او د دې پښتنو مماغه شانته خدمت کو او داغه کې با اس کسر ناراضي او کو د دې لپاره زمونږ د وینې ضرورتي نورم وینه کول وینه تویولو دا مقصد نه دی چې دې پښتنو باندې دی او ما هغه شانتې تکلیفات او مشکلات چې کوم په اوس هم دي او مخکې مو هم په هغې کې څه کمی نه دی راغلی مونږ خو د یو نوې ورځ لپاره د یو نوې حالاتو لپاره یو نوې مستقبل لپاره دا جدوجہد کړی دی او دا جدوجہد وکاو خو افسوس خبره ده چې پښتانه اوس هم خپله وینه تویوي او په هغې باندې هغه شانتې توجه دا زمونږ د حکمرانو توجه نه ده ورکړې نن هم تکلیفات کو دي مصیبتونه کو دي ناغه صرف د دې خورې اوسیدونکو پښتنو باندې دي ورځ او شپه همدا صورتحال دی و هغه 2007 کې چې کوم صورتحال و نن د هغې نه بدتر صورتحال دی په هر ځای کې دا صرف جنوبي اضلاع نه ده د هغې نه علاوه په دې صوبه کې په هر یو ضلع کې عمده صورتحال دی خلک هماغه شانتې غیر محفوظ دي خلک هماغه شانتې فکرمند دي بچی چې سکول ته لاړ شي واپس راتلو پورې مور او پلار انتظار کوي دا صورتحال به آخر کله کومه پورې همداسې صورتحال وي حکومتونه خو پکې ډېر تبدیل شو آیا دې تبدیلی سره زمونږه د علاقې یا زمونږ د پښتنو صورتحال بهتر شو نن خو صرف کو خلکو ووټ ورکړی دی او کو ووټ ورته اچول شوی دی نو
هغه په خدمت باندې نه دی په ترقیاتي کارونو باندې نه دی په غم خاده باندې نه دی د پښتنو د پر आवाज چتولو باندې نه دی خو صرف په هوها باندې او په شوشا باندې او په لانګ مارچ او په شارټ مارچ او په درنو باندې کوټونه یې نو دا د صورتحال چې د صوبې دا شانته رستور د پدې کې با خرابې راځي دریم د شو د موجوده پارټه دو ځله پورا حکومتونه 15 کال وکړ دا د یو رسم کال تقریبا په پورا کېدو کې دوی د مونږ توخی چې د دې صوبې کې او د دې عوامو چې کوم مشکلات دي پاره کې کم ده کې دوی سو داسې حوصله افزا کار کړی چې مونږ داغه نشاندهي وکړو چې وایي چې او دا د پښتنو د خلکو لپاره کار شوی دی هر ورځ نن فلانی ځای ته لانګ مارچ کوو نن فلانی ځای ته ما لانګ مارچ کوو نن فلانی کې جلسه کوو او صرف یو مقصد دپاره چې زمونږ لیډر چې دی هغه د رها شي مونږ دې خلاف نیو چې دا قانوني کم طریقه دا پاغه باندې هغه رها شي نو مونږ بالکل په دې باندې با خوشاله یو چې په قانوني طریقې باندې رها شي او نه او دا وای چې بس مونږ په زور په جبر باندې وکړو نو دا صورتحال په دې باندې نشي کېدی دا کل میں دا صورتحال چې کم جوړ دی یو نیم سل نزیات خلق هلته شهیدان شو لارې بندې دي دوایانې نشته پیټرول نشته هلته د خوراکو سامان نشته خلق بې یارو مددگار دي د دې صوبې د حکومت خدا په خپل ځای باندې چې هغوی وایي چې مونږ بس هغه کوو چې په کوم ورځ دا واقعه شوې د هغې په سبب مونږ لانګ مارچ کوو خو دا د ټول پاکستان نه پکار وفاقي حکومت نه پکار د نورو صوبو نه پکار چې مونږ د ورولۍ دا سیاست کوو او وایو چې په دې ملک کې څلور وروڼه اوسېږي او څلور صوبې هغه چې دي د هغې مشران چې دي په کار دی دا چې هغوی په دې کې مدد کړې وي دا هم هلیکاپټر دوی سره ولاړ دي هغه د دوی د عیش او عشرت لپاره شته او د هغه د دوایانو هغې لپاره نشته اوس وایي چې نن به خدای دې کړي وایي چې نن به سمجھوته وشي مونږ غواړو چې دا سمجھوته په کار دی چې 6 ورځې 15 ورځې مخکې شوې وي دا سړکونه چې کولو شي نو خلکو ته بلکې احساس وشي او دا په لومړني ځل باندې نه دی چې په دې کورمه کې دا واقعات کېږي دا هر لږ ورځو پس 100 میاشتو پس هم دا صورتحال جوړېږي نو د دې سدبا پکار دي پرون ورته وایي چې بھائی دا څه کوي دا هلیکاپټر ولېږي هلته چې دا سامان هلته یوسي زه امید لرم چې په هغې باندې به دوی عمل کوي او دغسې د هر یو ضلع کې چې کوم صورتحال جوړ دی د دې لپاره پکار دا دی چې دا د دوی مشران د مونږ خو چې کوم فرض یا به مونږ پوره کوو خو هغه نن د دې اجلاس په وساتت سره مونږ وایو او خو د ټولو د پارټو د آل پارټیز کانفرنس په وساتت سره وایو او خو نور بیانونه ورکوو دې لپاره ورکوو چې خلکو په دې باندې بیدار کړو چې د دې صوبې خلک چې دي د دې صوبې غریبانان چې دي هغوی په تکلیف کې دي د دوی مداوا وکړه دا نه چې
یو پښتون اوس پنجاب ته ځي اسلام آباد ته ځي نو التم وتوی فلانی شی او خای فلانی شناختی کارت او خای فلانی او هغه نه په جیل ته اچي مهنت کش هلته کو ناستی ناغوی په دې هغه کې اچي چې وی دا دهشتګرد دی پښتون د دې قوم محافظ دی پښتون د قوم د لپاره قرباني ورکړې ده دا سامر شهادتونه چې په دې صوبې کې شوي دي د پښتنو په خور باندې شوي دي او څنګه چې دا نقل مکاني د خپل کورونه پرېښو نور ضلعو ته راغلو مشران کشران زنانا بچي دا ټوله قرباني د قوم د لپاره ورکړې دا قرباني کوم داسې دوی ضایع کول غواړي چې بھئی مونږه ستاسو اډو پروا نه کوو دا پروا به دوی کوي یعنی دا قوم بیدار دی پورا منم دی حوصله پکې شته خو ورسره د خپل حقوقو لپاره میدان ته راوتو ولا هم هغه دي نو ان شاء الله تعالی دا زما امید ده چې یو والے مونږه خپل میاس کې پیدا کو دا کوم مشکلات چې دي د دې لپاره بداوو کو هغه لپاره आवाज اوچت کو هغه لپاره جدوجہد کو هغه د دهشتګردۍ هغه دی کو هغه د بجلی مسله ده کو هغه د ګیس مسله ده کو هغه دلته د نور ناانصافي چې کیږي زمونږ وسایل استعمالېږي او موږ ته څه نه ملاویږي دا زمونږ د صوبې مسلې دي او د پښتنو مسلې دي او دې لپاره به موږ هر قسم قربانۍ ورکولو ته تیار وو ان شاء الله تعالی ورکوو زه بیا ستاسو اخر کې مشکور او ممنون یم چې تاسو راغله او په دې اجلاس کې شرکت وکړو او زمونږ هغه غریبانان لونه چې هغه نن کې نشته دا غوی د وکیلو سره دا غوی بچو دا غوی خاندان سره یکجهته مظاهره مونږ وکړه او دا دې دوا سره چې الله تعالی دې غوی له جنتونو ورکی امين او الله تعالی دې د دې خطه او د دې خور پښتنو مسلمانانو پښتنو سره مدد وکي امين او ان شاء الله تعالی هغه ورځ لري نه ده چې زمونږه چې هغه جذبه او اتحادي نو ان شاء الله تعالی دا د دې خورې دا پښتانه خورا دا به ان شاء الله تعالی دا سه رنگ وروړي چې زمونږه او تاسو با یو داسې خوشاله طرف ته مونږه د خپل علاقه بوزو چې ان شاء الله تعالی زمونږ راتلونکي نسلونو ته دا غي فائدې ډېر مهرباني